رحیم مونږ دلته راغلي وو رستم ته او د دې ځای زمونږ د دې زون د یوت اجلاس و په کې د جماعت اسلامي مشرانو هم مونږ سره شرکت وکړو. زمونږ په 21 22 23 نومبر باندې د جماعت اسلامي پاکستان په لاهور مینار پاکستان کې اجتماعیام د 3 روزه د دغه اجتماعیام حوالې سره دلته دا پلانینګ اجلاس و چې دلته به مونږ د هغه اجتماع دپاره خلک تیارو او دغه اجتماع بنیادی طور 11 سال بعد کیږي. د جماعت اسلامي ټول کارکنان او عام ولس د پاکستان خصوصا په مردان کې نوجوانان د دې لپاره ډېر بیتاب دي او ډېر زیات تیاری هغوی شروع کړی دی او ډېر زیات په جوش او ولولې سره هغوی لګیا دي چې دا اجتماعیان به مونږ اټینډ کوو او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هغې د نارې سره چې کوم د دې سلوګن دی بدلو نظام، دغه سلوګن د جماعت اسلامي پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب د دې وجې لګولی چې د پاکستان د ازادېدو نه بعد د اوسه پورې چې د پاکستان څومره وخت مو شو او د کم نظام دپاره د پاکستان آزاد شوی او په مارز وجود کې راغلی و، د نن ورځې پورې په هغه نظام په پاکستان کې د 2 ورځو دپاره بلکې د 2 غنټو دپاره هم نافذ العمل نشو. د دغې دپاره د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب د دې اجتماع اعلان کړی دی چې دا اجتماع د یو تحریک آغاز دی، بدلو نظام په نوم باندې به یو تحریک شروع کیږي چې د پاکستان ټول نظام ته تاسو وګورئ، عدالتي نظام ته وګورئ، سیاسي نظام ته وګورئ، د پاکستان نور صحت ته وګورئ، تعلیم ته وګورئ، نو په هر ځای کې کرپشن روان دی، په هر ځای کې لوټ مار روان دی او غریب چې کم دی ورځ په ورځ غریب کیږي او مالدار سړی چې کم دی خان نواب جاگیردار چې دی هغه ورځ په ورځ ښه مالداره کیږي او زورور کیږي. دا د دې نظام د وجې چې دا نظام د ظلم او جبر نظام دی، د دې نظام د ختمولو دپاره او یو نوی نظام جوړولو دپاره زمونږ دا وینا ده او زمونږ دا دعوه ده چې ټولو عوامو ته مونږ دا وایو، خصوصا نوجوانانو ته چې جماعت اسلامي پاکستان تاسو سات ورکئ، د حافظ نعیم الرحمن صاحب تاسو سات ورکئ چې جماعت اسلامي څنګه ستاسو دپاره کوشش کوي، جدوجهد کوي، ستاسو دپاره منډې تړلې وي چې د بنو قابل په نوم باندې تاسو دپاره ډېر ښه پروګرام لانچ کړی دی چې په مردان کې دا د 2 بیجه زمونږ فارغ شو چې په هغې کې په سوونو نوجوانان هم میل سټوډنټس هم فیمیل سټوډنټس هغوی چې کوم دی سکل زده کړل او هغوی نن سبا الحمدلله ځان د آی ټي سکل زده کړه او هغوی دپاره هغوی آنلاین ارننګ کوي د هغوی په ترو باندې. د دې وجې نه جماعت اسلامي په دې ملک کې که سیلاب راغلی دی، په دې ملک کې که زلزله راغلی ده، نو الخدمت او جماعت اسلامي دا خلک چې دی خلکو ته ولاړي او خدمت یې کوي. په دې ملک کې که نور داسې څه آفت راغلی دی او که په دې ملک کې که تاسو وګورئ چې کم وزرا پاتې دي د جماعت اسلامي، کم منسټران پاتې دي، کم ایم پی ایز او ایم این ایز پاتې دي، واحد پارټي د جماعت اسلامي چې د هغې په خلکو باندې د کرپشن داغ نشته، واحد پارټي ده چې داسې څوک پکې نشته چې په هغه باندې د کرپشن داغي، هغه په کرپشن یو کیس په هغه باندې جوړ شوی. د دې وجې نه د پاکستان عوامو ته مونږ دا وایو، خصوصا د دې رستم او د مردان عوامو ته او نوجوانانو ته مونږ دا وایو چې په تاسو سره داسې یو پارټي موجود ده چې هغې باندې نه د کرپشن داغ شته، هغې په خدمت کې د ټولو نه مخکې دي. د دې وجې نه تاسو د هغې مرګستیا وکئ او په دې اجتماعیام کې تاسو شرکت وکئ. انشاءالله العزیز د مردان ضلع نه او خصوصا د دې رستم نه په لوی پیمانه باندې به نوجوانان د دې مشرانو په قیادت کې او په سرپرستۍ کې تیاریږي او په دغه اجتماع کې به انشاءالله العزیز شرکت کوي.